أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. صدقت يا رب العالمين. di ayatunu ki د قیامت لفظ راغلی دی د دې وجې د دې ټول صورت دی او تذکره د قیامت ته پکې نو د دې ټول صورت نوم چې دی هغه سورۃ القیامه د سورۃ القارعه فسر نازل شوی دی او داوا د دې صورت چې د اثبات القیامه بجمع العظام ثابتول د قیامت دی داوله ثابتول د قیامت دی خو براجمه کېدو د اړوکي باندې چې انسان د اړوکي براجمه کولی شي په دې باندې د قیامت ثابت دی مخکې الله رب العزت دې صورت کې وفرمایي چې دا خلک د قیامت نه یریږي نو ځکه دا یو څه څه ناروا دي او دلته الله رب العزت فرمایي چې دا اوس دلته ورپسې ډایرکټ د قیامت تذکره ده الله فرمایي لا اقسم قسم فرما بیوم القیامه په ورځ د قیامت باندې ولا اقسم او قسم فرما بالنفس اللوامه فاغا نفس لوامه باندې بالنفس اللوامه فاغا نفس لوامه باندې اوس نفس بدری قسم دی یو نفس اماره دی یو نفس لوامه دی یو نفس مطمئنه دی چې ستا ظلم په عقایدو یعنې ستا چې کوم عقیده ده الله منل رسول الله صلی الله علیه وسلم منل یا نور څومره لمونځ او زکات او حج چې ستا عقیده دا مني او هر څه ټیک ټاک وي او زړه دې پرې مطمئن وي نو دې ته نفس مطمئنه ویلی شي لکه الله قرآن کې فرمایي یا ایتها النفس المطمئنه وی اے نفس مطمئنه چې کله د دننه روحري ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي دا الله جانب ته د الله طرف ته په اسانتیا سره الله درنه خوشحال نو دې ته ویل شي نفس مطمئنه او دویم نمبر دی نفس لوامه نفس لوامه چې دی نو دا کله د نیکۍ طرف ته مایل شي ستا نه نیکي کېږي او کله ستا نه بدي کېږي نو دا نیکۍ کله چې ستا نه بدي وشي نو دې تا ته زړه کې دا خلک وایي لکه ضمیر ملامته کوي دا ضمیر هم نه ملامته کوي دا نو دې زړه کې وراچي چې وایي دا کار دې غلط وکړه دا کار دې غلط وکړه دا کار دې ټیک ونه کړه دې ته نفس لوامه وایي او دریم نمبر چې دی نفس اماره دی قرآن کې الله فرمایي وما أبرئ نفسي ان النفس لأمارة بالسوء اے دا نفس اماره چې دی دا چاته غوسه ملام نه خېږي صرف د بدې راځي سړی ته وما أبرئ نفسي ان النفس لأمارة بالسوء نو دلته الله رب العزت د هغې نه د دې نفس لوامه د دویم نمبر مې چې درته کوم یاد کړ په دې خدای قسم کوي په دې خدای قسم کوي او دا د عظیم صفتونو نه دی نو الله وایي ولا اقسم قسم خرما بالنفس اللوامه فهغه نفس لوامه باندې مدد دی چې هغې ته ویلی شي چې کله دې نیکي کېږي کله بدي کېږي او چې کله دې بدي وشي نو دې زړه کې ورته ټک کېږي چې وایي دا کار دې غلط دی ملامته کوي دا سړی ایحسب الانسان آیا ګمان کوي دا کافر انسان ان لن نجمع چې موږ به راجمع نه کړو عظامه هډوکي دده دا کافران دا ګمان کوي چې موږ به د ده د هډوکي راجمع نه کړو چې دا هډوکي شي بلا ولنا قادرین اے بلا نجمعها بلکې موږ به راجمع کړو د ده د هډوکي قادرین په حال کوم د دې کې چې موږ قدرت لرو علی ان په دې خبره باندې نسویا تعید بیانه وی علی ان په دې خبره باندې نسویا چې برابر وکړو
طاقت نه لري. هر انسان دا وټیک ته اوس د نیګانو رایې دي چې د انسان په شکل په دنیا کې دومره کېدی شي یا دا یا هغه، خو هر انسان د بل انسان نه مختلف دی. الله رب العزت نقل نه کوي. د انسان قوت حسي د بل انسان د قوت حسي نه مختلف دی. د انسان قوت مدافعت د بل انسان د قوت مدافعت نه بدل دی. یو انسان په ډېرو بیمارو مقابله کولی شي، یو انسان به د یو بیمارۍ مقابله نشي کولی. یو انسان چې دی هغه به ډېرې خبرې زغملی شي، یو انسان یوه خبره نشي زغملی. یو انسان به چې دی نیک وي بل به بد وي. نو یو انسان کې به قوت وجداني ډېر مضبوط وي بل کې به نه وي. یو انسان کې به قوت د هاضمې ډېر مضبوط وي بل کې به نه وي. نو یو انسان د بل انسان د بارا د هغه په شان د انسان الله رب العزت د نقل قایله نه دی. هغه نقلونه مقلون نه کوي، بلکې دا انسان د بل انسان نه مختلف دی. والله وایي دا اختلاف یې داسې کې علی ان مسویه بنانا چې موږ په دې پوهېږو، موږ داسې کړي دي چې د یو انسان د ګوتو دا سرونه دا بندونه په دې کې دا کرښې چې کوم دي دا د بل انسان نه مختلف دي. نو اوس قرآن هغه ویلي او 1400 کاله پس به خلک تحقیقات وایي ولکه اسلام تاسو خو داسې په موږ الزامات لګوئ چې دا بنیاد پرستي ده او دا فنډامنټالیزم دی او دا بلانکي دی. اسلام خو د دې څیزونو خلاف دی. هغه 1400 کاله مخکې نظریه ورکړې وه او دا په 1400 کاله تجربې وکړې نو ثابته کړه چې د یو انسان چې دی نو د ګوتو کې چې دی نو دا کیل کې چې دا د بل نه مختلف. او قرآن هغه ویل چې د بابا آدم مهراوال تر اوسه پورې مختلف. علیکم السلام. د دې وجه قرآن وایي بلا قادرین بلکې من قادر یو علی ان په دې خبره باندې نسویه بنانا چې برابر کړو د دې دغو دا بندونه په دې کې هغه کړي بل یرید الانسان بلکې اراده لري انسان دی یفجر چې دې یو کذبا چې تکذیب کی امامه دا مغفرات کی یعنی د قیامت تکذیب کی دا انسان دا اراده لري چې په قیامت نه انکار وکړي. یو معنا دویمه معنا بل یرید الانسان بلکې اراده لري انسان لیفجر امامه ولیفجر کې ضمیر بیا راځي که الله ته چې دې انکار وکړي د الله رب العزت نه. دې دا اراده لري چې د چا نه انکار وکړي؟ د الله رب العزت نه. یا بله معنا وکړه بل یرید الانسان بلکې اراده لري دا انسان لیفجر امامه چې دې څه وکړي چې دې د هغه راتلونکي ژوند چې دی هغه په نافرمانۍ تېر کړي. دې دا اراده لري چې را روان ژوند چې دی دا په نافرمانۍ تېر کړي. نو الله وایي یسألو دې سوال کوي تپوسونه کوي ایانا چې کله به وي یوم القیامه ورځ د قیامت پس ویم تاریخ به وي. الله وایي ډېرې مه څېړه سړیه تاریخونه یې څه کې خو علامې زده کړه. فاذا برق البصر فهغه وخت کې چې متخیر شي سترګې چې حیران شي سترګې کیری بیری شي سترګې وخسف القمر او تور شي سپوږمۍ بتکویر الشمس پنوا توریدو د انوار سره سپوږمۍ به تور شي او به توریدو د انوار سره وجمع الشمس والقمر او راجمع بکړي شي د انوار او سپوږمۍ د انوار او سپوږمۍ به شي. یا ماشومان خیر دی پرېږده کوي پروا نه ماشومان دې څونه پروا نه کوي څه خبره نشي. وجمع الشمس راجمع کړي دي شي نور او سپوږمۍ به راجمع کړي شي. نو کاکا ته حساب ولګوه دا دنیا او دې خاطر سو توجه دې وساتئ. د دنیا دا یو نظام روان دی د کائناتو هر څیز په خپل مدار کې روان دی. هر یو څیز په خپل مدار کې روان دی. مخکې اسلام ویلو او ساینس تا ته اوس وایي اسلام هغه ویلو چې هلکه دا سپوږمۍ به توره شي د انور په تورېدو سره ځکه چې دا انعکاس کوي رڼا راځي د انور نه نو چې د انور نه رڼا ختمه شي د سپوږمۍ نه په طریقو دا ختمه شوه. نو کاکا چې دا په لکونو 14 ټکه یا دی یا غریبا زیاتو کمې دا ځمکې راجمع کړي نو دا په
نو چې تقریبا یا زیات یا کمې نو چې ته د انور او د سپوږمۍ خپل مدار دی او د هغه خپل سیستم دی د کشش نو چې کله د دې د کشش سیستم یا کم شي یا زیات شي یا کم شي یا زیات شي نو حساب د دنیا د دوه مضبوطو ګاډو لګاو د دنیا د دوه مضبوطو ګاډو لګاو چې یو کې خبلا پیټ پروت یعنی چې سوار دستګا یا دې زیات او کم ټول رسمو کې بګی راځي غټ ګاډي والا دا شان سپوږمۍ دومره غټه والا لاګي نه وړه والا غټه والا نو چې د دې مدار کې کمی او زیادت راشي نو دا په دې یو بل باندې ورمنډه کې یو بل سره به وجنګيږي او د قیامت دا یو لوی حادثه ده مخکې دې نه حاله کبیره دا یو لوی حادثه دا قیامت الله رب العزت دا غوي خلک دوست تجربه کوي والله هغه فرمایي وجمع الشمس والقمر نو چې د دې نه هغه خپل کشش ختم شي خپل مقدار د هغه دی ورشي په مقدار کې د دې نه محور ګډوډ شي نو بس دا به یو بل باندې ورمنډي کې یو بل سره وځيږي وجمع الشمس والقمر الله ودا چې دې دا برکت شي وجمع الشمس والقمر وراجم بكشي مروز بكمه يقول الانسان هو وإذا انسان كافر يومئذ فتق ورزراني اين المفر وقتا كم زيد اخلاصي اين المفر كم زيد تيخي كلا نانا هرگزنا لا وزر لا خلاص ولا فرار نشتد اخلاصي ولا فرار دے ولا اخلاصي ولا فرار دے نشتا الى ربك استاد رب جانب تقبل يوم الدين بدو ورزبان دي المستقر راجم کید دي چې جمع وکړي شي دا چا جانب ته جمع کیږي دا الله رب العزت طرف ته ينبه الانسان نو خبر ورکړي شي دي انسان ته خبر اصل کې صفه د قران بس صفه کړي د آیاتونو د سوچ کړي تفسیر ته کړي د دې نشته څنګه پیدا شوی بل ورته سوچ کړي نو نام د الله خبرې دي بس بالکل صفه کولې آسان ده چې کې بس په آسان به کوشش وکړي ينبه الانسان غمان ينبه الانسان خبر ورکړي دي انسان ته یوم یذ بدو ورځ باندې بما بهغه باندې قدم فعل چې کړي دي واخر وترك او پریږي دي اکاکا الله رب العزت فرمایي د قیامت ورځ به صرف داسې نه چې یو حادثه واپس ګاډي وځي د مسکو مې وځي د کیسه خبر شو نه یہ انسان ته خبر ورکړي شي په هغه سبا چې په دنیا کې کوم عمل کړی دی او واخر او چې د هغه اثر رسو پاتې شوی دی چې کوم عمل کړی دی ټي وي اوښتنی ټي وي په کور کې پروت نه د وګړي شي چې کاکا دومره نه کېږي په ځوان باندې ګټلې وی ټي وي اوښتو او اوس چې ټي وي ستانه پاس پروتو نه کانو بګیر د هول کته یې شي کبه کته تاکي کته لای کته داغه نتیجه مستبق تو پکړي یوا یا بما قدم واخر هغه چې دروان دي لګني د انسان په دې وجه احادیث کې راځي چې ورسه دا کنه چې په خپل لاس کې دا پس یا سوګي یا نه کوي او چې سوګي کوي نو هغه پاسه کیږي نو ماته دا مخکې راځي چې او ډیر مطلب دا څه خدای یاد کړي دا څه لوی صدقه کوم ادا کوم یو خیرات چاندي کو دې نو لګا نو دې واسط کې خیرات کې زمانہ بیمار ته مشوره راکړه مې ته مشوره نه کړه بیا دریا نه پاکه نه ساتي نو به ساتل کا ورچ بیا پکې راځي شو دا نو دې صحیح ده بس په خلقونه روان دي باندې کې ورګه واسطه بریا را نشي راته دې جرات شي خدای ته باندې مواس صاحب یو لاس باندې خبر نشو خیرات ته په سم ځای ولګي ما ته وینا کنه بیا خو په داخله غره پسې سوي لګي بس خیرات دی برابر ځای تاکي بس خیرات ما دې ته اوس خلک ولګي خدای خبره دې کې دا الله وایي چې دا روان دي سدي ګني دي د دې باندې ته پته ولګي او ورستو چې د څه عمل پرې دې د نه کېږي دا باندې دا غي باندې ته پته ولګي نو بس الله دې توفیق دې کړي ونبأ الانسان خبر ورکړي شي تمیر ورکړي شي انسان ته په ورځ باندې بما باندې باندې قدم چې کړی دی واخر او پرې دي بل انسان بلکې دا انسان چې الله دې ته د اجر نشته بلکې دا انسان چې علی نفسه
بصیرا دې په خپل ځان په خپل کوي دته پتا پاتې چې خپل پریوان کې باندې سره خدای چې کاکا دا میکړی دا باندې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وي دله باندې عمل نامه ورکړي چې عمل نامه ورکړي شي وي الله رب العزت باندې له وخت بس تاسو سونه بس الله تعالی یا به تاسو کې چې عمل نامه دی ورته چې دې ودی نو دی با دته به وي چې څه په باقي زمانه بندګانو زیادت نه کړي یا نو کمواله ونه کړي ورته چې نه سیمه نه کړي بیا به د خدای له سات واسطه پوسې د دې چې به خپل رجستر ودی او هفته باندې وخت واسطه پوسې چې وایي چې په باقي زیادت نه کړي کمواله ونه کړي ورته چې نه نو بیا په دې لسمه سپاره کې آیات حدیثو کې آیات هم ذکر شوی چې دی ورته چې استاد څنګه معاملې ده افسوس ته ما لرا لا تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك سنا آشنا خبر ده پرتی خدا وړه دي کی پرې ده نه غټه پرې ده نه وړه ګنا پرې ده نه غټه پرې ده ار سینه لیکلي ووجدوا ما عملوا حاضرا هر عمل حاضر دی بلی اوس که څوک نیک وي فهو خوشحال او که څوک بد وي نو بس بیا د افسوس مقام الله دې د افسوس نه بچي نو بل انسان او بلکې دا انسان چې دی اعلی نفسي په خپل ځان باندې بصیره لیدونکي وي پوهه کوي ولو القا معاذیره اگر چې ډېر عذرونه به پیش اوس قیامت کې به بلا عذرونه پیش کوي ولې دا کې راوي وایي به خدای پاک دا خدای چې نو دا مون مې ځکه نه کوي چې زما مثال په تور غربت کو دا وسته یو پیغمبر دا ولې چې دا زیات غربت زما بادشاہي و نو خدای په سليمان علیه السلام داسې مختلفې هیلې بهانې به کوي والله وایي دې به فزان بویي وایي چې کار چاړه په اوبو کې ده ولو القا معاذیره اگر که بلا عذرونه به پیش کوي الله اوس دا خبره خو سوس په لماس کې جمله معترضه وي معترضه دوی کوي چې د مخکې سره تعلق نه رسول سره بس یو کلام په منځ کې راشي نو دا کلام چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کلام د قران پاک تلاوت کو دا جبرئیل نبی په وحی وروړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورپسې سره ضروري چې زمانه یې نشي نو دې کې د دې کافرانو د بحث سره د سر ورته امام شاه مرشد کشمیری رحمت الله علیه فرمایي چونکه کافران جلدی کوي قیامت غواړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم د قران ویلو کې د جلدی قران معمولی ملاحظات راځي نو ته به دې کې تفصیل مکو قران کې دا زمون کار موږ دا د فزره کې جمع کوو وستا په خپل باندې ویل جاری کوله هدا د سمکوا ته چې دینو قران پاک هغه سره برابر مو وایا چې هغه کې د وای بیا هغه پسې وایا او دا متمادات چې کوم ته قران پاک ویل شي نو غلي باندې دې خبره باندې الله فرمایي لا تحرك کمړه کوا به په قرآن سره لسانک جب خپل لرا لتعجل چې جلدی کوي به په قرآن سره ان یقینا علینا فمن باندې دي جمع را جمع کول د قرآن ستا پزړه کې و قرآن او قرآن اصل کې لستلو د ویل شي او لستل دي لستلم د دې ستا په جواب باندې فاذا قرأناه فهو چوبلو موږ چې موږ یو ولولو مراد د څوک چې جبرائیل علیه السلام قرآن ولولي دا فتبع قرآن نو تابعداري کوه د قرآن یعنی رستو ورپسې وایي چې هغه وایي بیا ته وایي او زه ورسره موایا ثم ان علينا بيانا بیا یقینا په موږ باندې بیان د قرآن دی بیا زموږ باندې د بیان د څه په جواب موږ ځانې ورسره کوو الله دې موږ توفیق راکړي لا اقسم بيوم القيامه كسب ربنا ورد قیامت باندې ولا اقسم بالنفس اللوامه او ذکر رب نفس اللوامه باندې ايحسب الانسان ما يغمان کوي یا انسان کافر الله نجمع عظاما انسان کافر به ذکر وچی مسلمان خدا نه مسلمان کوئی قیامت سشتا ايحسب الانسان ما يغمان کوي یا انسان کافر الله نجمع عظاما چې هرګز براجم نه بده داړو کی بلا ولنا راجم بو قادرین باندې کو د دې چې موږ قدرت لرو علا ان نسوي بنات چې برابر وکړو د بوتو بندونه بل یرید الانسان بلکې اراده لري د انسان یفجر امامه چې انکار کوي د قیامت نه یسالو دې تاسو کوي ایانا چې کله به یوم القیامه ورځ د قیامت فاذا برقت بصر هر
کله چې متغیر شي کیبر شي سترګي وخسف القمر او طول شي سپوږمۍ وجمع الشمس وراجم بدرشي نور والقمر سپوږمۍ يقول الانسان نوبا واذا انسان يومئذ بدغ رباني اين المفر كم لزيد اخلاصي كلا لا هرگزنا لا وزر لا خلاص ولا فرار تشتدي زيد اخلاصي ولا تفقيد الى ربك استعرفت ربت يومئذ بدغ رباني المستقر چې جمع بدرشي راجم کیدي چاته الله رب العزت ننبأ الانسان وكا خبر ورکړي انسان د یومئذ په دغه ورځ باندې بما بحسبان قدم فعل چې کړي دي او اخر وترک او چې پریږدي دي رستو د ځان نه رستو نیک اعمال نیک اولاد پرې خود وکړ دی الله دې له توفیق راکړي بل الانسان بلکې دا انسان چې اعلی نفسي په خپل نفس باندې بصیر هغه وي دې پر خپل ضمیر خپوي ولو القى معاذيرا اگر چې دی حضورنا وړاندې کې چې کانه د دې وجه زمانه دا شنو وې د دې وړاندې کې بده بازار کوی لا تحرك به لسانك او پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جب مړه کوي په قرآن سره نتاجل به د پارادي چې جلدی کوي په قرآن باندې ان علینا یقینا فمن باندې جمعه راجم کول د قرآن دی په قلبك استعمال لکی وقرآن هو بیان الذي تکرار دې پر ابزان ته کی یا تکرار دې په دې مستعمال پیدا قرانه نو بسار کله چې موږ ورلو دي نه یعنی چې به لمه د تلاوت کی وਹੀ وروړي فتبع رسل آیا بس قرآن هو رسل دې مستعمالي کو په رسل دهوا کی ثم ان علينا بیان یقینا بیا په موږ باندې بیان الذي